السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. کتین کې څنګه یاستئ؟ امید دی چې په خیر او عافیت سره وي. الله تعالی د تاسو په خپل خیر او عافیت سره وسوتي. محترم اورېدونکو کې نن د تاسو په مخ کې د حضرت ابوبکر صدیق او د یې زوی عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه په اړه واقعا بیانوم. په غزوه بدر چې کله غزوه بدر کېدله په وخت کې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زوی عبدالرحمن د مشرکین سره و. چې کله مسلمان شو په څه وخت نه بعد یې وارث خپل پلور سره نوست و د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ورته وفرمایل چې پلوره یې وارث چې کله جنگ بدر کېده په غرض باندې ته د مو په نشانه وي خو د پلور په وجه سره تو ته مو هیڅ نه وویل، یعنی مطلب قتل مې نه کړلی. دغه په جواب شي چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله ورته وایي چې که چیرې ته په غزوه بدر چې د مو په نشانه باندې وي او تو مو کله نه وې پرېږدي. محترم اورېدونکي په دغه واقعه کې د موږ دپاره انتهایی غټ سبق دی چې هغه صحابه چې کوم وي چې نن یې موږ دعوا کوي چې یګي پیروکار یي یګي په طریقه باندې موږ راوني، آیا داسې موږ کولی شي نن سبا چې نن سبا خو مصیبت دا دی چې یک یو کس که هم موږ نه چیرې ناراض کېږي بیا موږ هغه خبره درته مخامخ نشي بیانولی چې ویلې چې که چیرې دا مسله موږ ورته بیان کړه بل ورته بیا دی خفه شي. محترم اورېدونکي د دې واقعیات مقصد څه دی چې دا د موږ د تاسو دپاره ولې بیانېږي او دا واقعیت موږ ته چې ایښي دي دغه نه موږ څه سبق واخلو. محترم اورېدونکي دغه نه مقصد صرف او صرف دا دی چې په دغې رنګې لکه څرنګه چې هغه صحابه په اسلام الله دا تاسې خواشول ابود ولري، قایم و دایم د خدای پاک ولري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.